دا ګران دي زمونږ یو استاد محترم شیخ سلیم الله خان رحمه الله تعالی د تقی عثماني صاحب برای راست استاد او موږ هم سره د اجازه راکړې و هغه ویل ما چې کله دارالعلوم دیوبند کې علم وکړل او رالو ما نو وایي ما د پلار وویل چې بچیا زه به نن جومات کې اعلان کوم چې زما زوی به دې تېره روژه کې ختم کړي ما ورته ویل چې باباجي ما خو علم کلی دی پیښ وي که نه ما قرآن شریف نه دی یاد کړی زه به څنګه قرآن شریف وواورم ته راوکړي وایي بچې زه بیا کوم اعلان خیر مازدیګر ټایم کې اعلان وکړو چې نن به ماښام ختم ماخوستن ته راوکړي ختم کېږي او زما سلیم الله خان زوی چې کوم دی که نه یو سپاره به وایي وایي زه بابا ته رالم چې بابا دا څنګه کېدی شي پیښ ما علم کړی دی او ما قرآن شریف نه دی یاد کړی دی بیا څنګه ختم کوم دی خلکو ته به شرمنده شم و چې زه نور نه پوهېږم د پلانکي زوی تللی او 2 کاله پس رالو هغه ختم قرآن شریف وکړو ته راوکې ته تللی وې اته 10 کاله دې تېر کړی او ته ما له ختم نه شي کولی ته دا په ځون وخت تېر کړی دی وایي بس کار سیزن به ته ختم کې وایي زه ډېر زیات پریشان کوم د الله نه مې دعا وغوښتله پیښ او قرآن شریف ته کېناستم روزانه به مې یو سپاره یادوله او قرآن شریف کې به مې د تراوو کې به مې اوروله 10 روزې 10 تراویح پوره شوې په روژه کې او زما 10 سپارې قرآن شریف یاد شو دومره زر الله تعالی قرآن شریف یادوي سلیم الله خان صاحب رحمه الله چې کوم دی د دې زمانې کس و او 80 کال یې بخاري شریف پړاو کړی دی مفتی تقی عثماني صاحب چې کوم دی د هغه شاګرد و په لکونو کروڑونو د هغه شاګردان دي نو هغه یې په بچپن کې چې کله قرآن شریف سره شوق و او زړه کې ولا ځای ورکړلو نو الله تعالی داسې روښانه کولی و چې په دنیا کې عربیان هم هغو ته سلامونه